کلونو پراته دي او بس بچو د رزق ګټم په غټ نقصان کې پراته دي دا خلک او دوی چې څومره ظلم کوي د دې به دوی ته دا پته ولګي چې کله الله راونیسي او د دې تپوس وکړي ما ته د دې مسلې زیاته په دې پته ده چې موږ ته ډېرې زیاتې مسلې راځي او تپوسونه رانه کېږي ډېرې زیاتې مسلې نږدې ورځو کې یوه مسله راغله عکس دلته وې او ورور یې د ښځې سره زنا کړې ده هغه مسلې تپوس کوو درې ورځې کې څو ورځې مخکې یو کس رابطه وکړه دلته دی ترې د ښځې سره زنا کړې ده دا زه هغه خبرې نه کوم چې ما اورېدلي دي او چا راته ویلي ما نه په خپله دې تپوس شوی دی چې اوس څه وکړو د دې تپوس شوی ما نه اوس څه وکړو بل زموږ دا مطلب دی چې ښځه دا یو دیوال دی خښته ده ګټه ده د دې نه شهوت شتي نه به دې کې ساه شتي نه د دې خواهشات شتي خواهشات که دې صرف زما دي ساه صرف زما په جسم کې دی زړه صرف زما دی دا ښځه به تا ته ناسته یا ته 9 کاله او ته به بار پروت یې ته به په فیسبوک کې چې څه دې زړه غواړي هغه ګورې ته په یوټیوب کې چې څه ګورې هغه به ګورې ته به په واټساپ کې چې څه ګورې هغه به ګورې دا به تا ته داسې ناست دی د دې ګرنټي څوک ورکولی شي خو انسان دی چې کله به شیطان زورور شو او دویمه خبره چې د الله یره پکې نه وي او هغه لږ خلک دي چې د الله نه یېرېږي لږ خلک دي چې د الله نه یېرېږي نو چې د الله یره دې ترې لر کړه او شیطان به زورور شو دا انسان به څوک را کنټرول کړي بیا څوک به یې راټینګ کړي ښه پخوا داسې وه چې نه موبایل و نه فیسبوک و نه ټلیفون و نه ټي وي و نه ډش و یو زنانه به په کور کې د 4 دیوالونو دننه په پرده کې په حیا کې که چېرته بدکارۍ ته زړه کېږي خو موقع نه میلاوې ده اوس ولې بدکاري ګرانه ده هېڅ ګرانه نه هېڅ ګرانه نه ده پخوا چې به چې تعلق د جنۍ سره رابطه کوله پته شي کمې طریقې به یې جوړولې او په کمو وختونو کې به هغه تو او د یو سره رابطه او د بل سره چې صرف دا جنۍ یو نظر ویني بس صرف دا بس او که چېرته مشران به خبر شو د قومونو دشمنیانې به ترې جوړې شوې داسې د حیا او درنه معاشره وه زمونږه اوس جنۍ د هلک سره خبرې یو بټن غواړي بس صرف یو بټن ته ضرورت دی چې دا یو بټن یې وواله که نه نو په دې کور کې دننه چې دا کومه جنۍ ناسته ده صرف د دې مخ نه د دې د جسم چې کوم اندام دا هلک غواړي هغه به ویني جنۍ هلک ته که ته ګران نه یو دغه بټن دې ووایي د دې هلک چې کوم اندام لیده غواړي هغه دې ویني بیا رابطې او راشه درشه او بیا دا پکې له ډېره مزه کوي چې د کور مشر کوم ځای کې هغه بهاري کور مشر نشته خو د الله نه یېرېږي چې یو کور د الله نه یېرېږي نه که مشر یې نه وي نو بیا هم څه پروا نشته خو چې یو کور بېدینه کور دی نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني او مشر هم نشته نو نه یره د الله او نه یره د مشر نو دا به ته څنګه کنټرول کړي دا به کنټرول کړي عزت دا ټول نه اوچت شی دی عزت د ټول نه اوچت شی دی چې موږ سره دی دا عزت چې نه لاړ که نه والله که کروڑپتی او لکپتی او سرو زرو کې دننه پروت دی که نه خو دا به ماته مه وایه چې زما سره مال دی هسې به خلک په ځان پورې خاندی بیا او چې غریب وي او ډوډۍ د ته هم نه میلاویږي 2 ټیمه او عزت دي او خلک درته په دروند نظر ګوري دا ژوند دی دا ژوند دی زه دا ما سره کسان راغلي به ما پسې خو داسې ژوند شو زه ورور د ښځې سره زنا وکړه اوس به څه کوې دې نه بس دا 3 ورځې مخکې تره د ښځې سره زنا وکړه د ده د ښځې سره تره زنا کړې دا به څه کوې او دغه شان دا نوي واقعات چې کوم راښکاره کېږي نن را سره یو ملګري رابطه کوله چې
چې زمونږ په کلي کې یو عالم دی او هغه عالم حق بیانوي مسلې بیانوي د قرآن او د حدیث نه نو چا وله پرون د 5 کالو لورې وه هغه وله چا تختولې ده او زنا ورسره کړې ده او بیا وژلې ده نن وی د هغې ماشومې جنازه وه او حکومت چې هر څه وکړو ته نه معلوم کړي چې دا 4-5 کسانو دې ماشومې سره زیاتی کړی د ده نه بدل اخیستو دی چې ته قرآن او حدیث بیانې الغرض یعنی زه دې ته حیران یم چې په داسې معاشره کې به ته څنګه ښځه یوازې پرېږدې چې په هغې کې د 5 کالو ماشومه نشي پاتې کېدی په امن په داسې معاشره کې به ته څنګه لور او خور یوازې پرېږدې او ته به په کلونو بهر پروت یې او په هغې کې د 5 کالو جنۍ ته امن نه میلاوېږي په هغې کې د مخکې ورځو کې چې 8 کالو که 7 کالو هلک هغه ته امن نه میلاوېږي دا موبایل یې دې د دنیا تباه و برباد کړه تباه و برباد حیا و عزت ختم شو شرم نشتی بچا کې حیا نشتی مشر کشر ورک شو د الله نه یره ورکه شو د الله نه یره زه وختي د خپل والد صاحب سره لږ یوم الله د هغه په ژوند کې برکت واچي مازدیګر کې ما ورته ویل د موبایلو د رابطې کم ځای نه کم ځای ته ورسولې او څومره کورونه پرې تباه شو څومره عزتونه پرې خرج شو نو بیا ورته ما یو واقعه یې بیان کړه ما هغه پلانې ما غریب دلته مزدوري کوي هغه لوري دغه جاخه کړې دی والک سره هغه خبر دلته ناست دی غریب سهار ځي او د شپې راځي غلطي ده د کور احوال نه معلومه یي هر چا سره دغه اخخته موبایل هر چا سره پروت دی خو لازم به دا چلونه کوي څه به کوي ما مخکې 2 خبرې ذکر کړې چې یو د الله یره ختمه شي او دویم د چا یره د مشر یره نو بیا به څه کوي نو د خپل کور غم وکوي د الله بندګانو مزدوري کوي دا د پخوانه دا طریقه د انسانانو روانه ده چې رزق دپاره دوی بهر ته ځي خو په حدودو کې دننه چې تا ته پته وي چې زما ښځه دومره وخت صبر کولی شي زما د کور نګراني کېږي که زه نه یم په کور کې پلانې دی زه وخت په وخت تپوس کوم په هغو باندې زه موبایل مې بندي کړي دي انټرنیټ زما کور کې نه چلیږي سندرې ټي وي نشتي هم سړی که داسې شریعت په حدودو کې دننه مسافري کوي دا خو عامه خبره خو زه دا خبره چې ما وکړه ما د هغه خلکو وکړه چې د شریعت د حدودو نه اورېدلي خلک دي بعض ځوانان 14 کاله په بولز مې ولیدو ازمرې 14 کاله شي دلته پروت 14 کاله ښه دا یو کس واقعه خو ما تاسو ته بیان کړې وه کس د هغه واقعه دا وه چې هغه کلي ته لاړ نه اول بیر چې د کلي نه راغی نو 8 کاله په سعودي کې یو ځای تېر کړو خو واده یې نه و زموږ دا خلک چې واده یې نه شي به خو هېڅ خبر نه ولې د مور پلار چې دوی سره به څه کوي صرف دا خبره ښځې خو نه لږ ساعت مخکې ما اشاره وکړه دې طرف ته زه خیر خو ښځه یې نه وي بیا هم زه 8 کاله پروت ځوان بیا لاړ جنۍ وغوښته اوله جنۍ نه ورکوله وایي دا ته موږ ته نه هېرېږو 8 کاله ته پروت وي دا خو ستا نه نه خو واده مې نه اوس ښه شوی جنۍ چې وغوښته چې راغې 9 کاله یې تېر کړو بیا لاړ نو غټه جاخه و واده نه ورکوو دا کښېنئ او پاسئ جرګې چې بس هغه غلطي ده شوې ده بیا یې داسې نه کېږي نو 2 میاشتې چوټۍ یې تېره کړه واده یې وکړو 2 میاشتې چوټۍ بیا چې راغی 12 کاله یې تېر کړو نو بیا د سعودي عرب حکومت لري الله جنتونه ورکړي نو هغوی نیولې ده اوس یې لېږلی دی مخکې ورځو کې د الله دې هغه پولیس او هغه ادارې والا په هغه باندې الله خاص رحم وکړي کوم چې په ده باندې لاس اچولي و لېږلی دی نو دا سړی اوس دا وګوره زه دې برید ته ویله ته وایي زه پوښتنې یم
او زه بچو له رزق ګټم. څومره ظلم، څومره زیاتې. بیا یو ورځ بې ناشنا خبره څه وشوه. یو ورځ څو کاله مخکینۍ خبره، دا خو بل جومات کې زما درس و. نو هغه یو ملګري تپوس وکړو ما نه درس په اخره کې چې دا بعض کسان په سعودي عرب کې ډېر وخت پراته یو زینه ته دې باره کې څه ما عام نصیحت وکړو. او والله که ما ته پته و چې دې سړي ډېر وخت شوی دې قصې نه بعد زه خبر شوم. هغې سې مخې ته ناست وم. ما دا بعض پکې 8 کاله 9 کاله وایي د هغوی 9 کاله روان او دا لاس بلکل هغه ته داسې لیغ شو. خو ما هسې لاس داسې کوم دا بعض پکې بیا بهر ته راووتو. چا چې تپوس کړی د هغه سره غټه جاخه وکړو تا قصدن عمدن او زه دې ورته ښوولی وم ځکه خو ما ته یې داسې لاس ونیو چې د بعضو پکې 8 9 کاله شي. نو چې دومره تا ته پته ولګي چې لاس مې راته هم ونیو نو خو بیا یې دې نه څه درس واخله لاړ شه کور ته. نو دا کسان د الله په مخ کې د دوی نه به تپوس کي. الله وقفوهم انهم مسؤولون. د هرې خبرې په باره کې به تپوس کي، د بچو د دې ښځو د دې هر څه به تپوس کي. بل نصیحت هغه دا دی او دا ډېر قیمتي نصیحت دی. په کور کې د ښځې سره د بچو سره مشوره کول. دا کور ډېر ښکلی کور وي او الله په قرآن کې د مؤمنانو عام صفت ذکر کړی و امرهم شورا بینهم. د دوی خبره دوی په منځ کې مشوره وي. نو کله چې ته څه کار کول غواړې د خپلو بچو له مشوره ورکوه چې دوی څه وایي تا ته. اگر که دا خبره خو صحیح ده چې سړی چې دی مشر دی د کور او پلار مشر دی او دی هم فیصله به هم دی کوي. خو نه د بچو له موقع ورکول خصوصا چې بچي کله لوی شي نو دې سره 2 3 فایدې دي. یو فایده پکې دا ده چې ډېرې مشورې به ستا مخې له راشي نو کوم کار پکې غوره هغه به تا ته ښه واضحه شي. بله دا چې د دې بچو به تا سره محبت هغه ډېر شي. درېیمه ده د بچو ته هم دا پته ولګي چې موږ باندې هم څه ذمهواریانې شتي او دا په اکثرو کورونو کې دا نشته. زه مړه وي ښځه چا راوستی نه به تپوس کوي وایي داسې که نه وایي د ښځې نه وي چا را تپوس کړی بچو نه وایي څوک مشوره اخلي. صحیح ده فیصله هم ستا ده خو دې مشوره کې ډېر خیر پروت دی. په دې کور کې ورسره مینه محبت ډېري. دا خو هغه مسله ده چې ټول پکې کینې او خبرې وکړي. بعض مسلې داسې دي چې د